چې قاضي صاحب د مذکور اعتراض دو جواب کړي. یو جواب هغه چې مونږ وویلې چې وجود دو قسمه دی، وجود ذلی دی، وجود اصلی دی. دویم جواب چې دی هغه قاضي صاحب کوي، خدا جواب موقوفه دی په بیان د حیثیاتو باندې. الکه دا جواب موقوفه دی په بیان د حیثیاتو څنګه، یعنی پیوشي چې څوک حکم کوي نو دا حکم کله حکم مطلق وي یو بدون الحیثیات، کم حیثیت نوي ورسره. یعنی مثلا ته وایې چې الکه دا حکم داسې دی خو د دې حیثیت نوي، حکم مطلق وي، نو دې ته حکم غیر محیث وي. او کله کله ور باندې حکم کوي خو دا حکم بالحیثیت وي، بالحیثیت چې دا حیثیت ورنه لري کی نو بیا ور باندې دا حکم نه کیږي. نو اول تدوی حکم مطلق وي او دویم تدوی څه شی وي؟ حکم محیث وي. څه شی وي طالبه؟ حکم محیث وي. دا دویم حکم چې کم حکم محیث دی او قید د حیثیت پکې مراد دی، نو دا بیا په درې قسمه دی. حیثیت په درې قسمه دی. یو حیثیت اطلاقی دی، دویم حیثیت تعلیلی دی، او دریم حیثیت تقییدی دی. حیثیت اطلاقی، حیثیت تعلیلی او حیثیت تقییدی. وجه د حصر د دې دریوانو حیثیتونو په درمیان کې دا د طالبه وای دا حیثیت به خالی نوي یا به مفید د معنا زائدی وی په ذات د محیث او یا به نوي. دا حیثیت به یا به مفید د چاوي د معنا زائدی وی په ذات د محیث باندې او یا به نوي. کنو نو دا حیثیت اطلاقی دی. کنو نو دا څه شی دی طالبه؟ حیثیت اطلاقی دی. او حیثیت اطلاقی قانون زده کوي. مثال کې کوم دا ما بعد د حیثیت دی کې عین ما قبل د حیثیت وي. په حیثیت اطلاقی کې څه شی وي؟ ما بعد د حیثیت دا عین ما قبل د حیثیت وي. خارج کې به مثال څنګه وي؟ و الانسان من حيث انه انساننا حیوان ناطقنا. دا انسان چې ته د دې حیثیت نه راواخلی چې دا انسان دی، حکم بل حیثیت نه، انسان کې حیثیتونه ډیر دي، خو که دا انسان په دې حیثیت ته راواخسته چې دا انسان دی نو حیوان ناطقون. دا بیا څه شی دی؟ حیوان ناطقون دی. نو الانسان من حیث انه انسان، الانسانو موضوع ده او دا مخکې د چانه د من حیثونه، او دا ورستو چې بیا دی ویل چې من حیث انه انسان، بیا انسانون راغی، او دا ورستو د چانه د حیثونه، دا ورستو د چانه. نو الانسان من حیث انه انسان حیوان ناطق. نو دا ما بعد د چا د حیثو، دلته دا عین ما قبل د چا د حیثو دی. نو دی ته ویل کیږي طالب تحیز الشیء بنفسه. تحیز الشیء نو شی او د نفس د شي په درمیان کې خو سره څه شی وي؟ اتحاد وي کنه، عینیت وي، دوانه سره څه شی وي؟ یو شی وي، مشکل پکې نه. نو دلته دا شی محیث شو، ولیکن دا حیثیت یو شی او معنا زائده فائدہ نکړه. کتا ویل چې الانسان من حيث انه انسان، ګوره د حیثیت څه شی پیدا نکړه، کوم معنا زائده خو پیدا نکړه په محیث باندې. نو دې ته څه ویل کېږي؟ حیثیت اطلاقی. مخکې انسانون او اوس مغه انسانون دی. الانسان من حيث انه انسان، نو دې حیثیت کوم معنا زائده په محیث نه ده پیدا کړې، دې ته دوی حیثیت اطلاقی وایي. دویم طالب په دې ځکه حیثیت منګه او تاسو ذکر کوو، هغه حیثیت تعلیلی دی. الکه حیثیت تعلیلی چاته ویل کېږي؟ نو قانون ته ګورئ، یا قانون مو ذکر کړ چې دا حیثیت بیا مفید د معنا زائدی وي په چا باندې؟ په ذات د محیث باندې، او یا به مفید د معنا زائدی. اول صورت کې خو مونږ او تاسو قانون ذکر کړ
چې هغې ته حیثیت اطلاقي ویلی کېږي. اوس د دویم صورت ته راشئ. په دې دویم صورت کې مونږ او تاسې یو خبر رانه پاتې شو. په دې حیثیت اطلاقي کې دوی قانون دا ذکر کوي چې کله حیثیت اطلاقي راشي او په حیثیت اطلاقي کې حکم علی شی وي، په نفس دغه شی باندې د شی او د نفس په درمیان کې سره څه شی وي، د دوانو په درمیان کې سره اتحاد وي، نو قانون ته ګوره. دا دوی چې کله دغه حکم ذکر کوي نو دا حیثیت دا په ذات د محیز کې نه کوم تغییر کوي او نه په احکامو کې کوم تغییر کوي. او مثلا تا ویلې چې الانسان من حيث انه انسان، نو فائدې دا د چې قید د حیثیت نه په ذات د محیز کې کوم تغییر راوستو نه په احکامو کې. ذات د محیز څه شو؟ انسان. او چې من حيث انسانون دی ویل نو په مخ انسان کې کوم تغییر راغله او د انسان احکام دی په احکامو کې کوم تغییر راغی نه، مخکې انسان دا. نو په دې اعتبار باندې انسان څه شی دی؟ حیوان ناطق دی، د حیثیت اطلاقی دی. دویم تراشی او که معنا زائد پیدا کوله په ذات د محیز باندې نو دا به بیا خالی نه وي. دا حیثیت یا به داخل په محکوم علیه کې، یعنی جز به د محکوم علیه وي او حکم به په مجموع المحیز والحیثیت وي. حیثیت به څه شی وي؟ داخل په محکوم علیه کې وي، جز به د چا نه وي؟ د محکوم علیه نه وي، او حکم به په چا وي؟ په مجموع المحیز ولا حیثیت. او یا به دا حیثیت خارج وي د محکوم علیه نه او شرط به وي د پاره د ثبوت الحکم، یا به په کې څه شی وي؟ داخل وي، او حکم به په حیثیت او محیز دوانو وي، او یا به طالب د حیثیت د محکوم علیه نه خارج وي خو شرط د پاره د ثبوت الحکم به وي. نو که اول و دې ته دوی څه شی وي؟ حیثیت تقییدی وي، او که دویمو نو دې ته بیا دوی تعلیلی وي. مثال به څنګه؟ اول ته وګورئ. الک زید من حيث انه عالم مکرمنا. زیدنا من حيث انه عالمنا، زید چې د دې حیثیت نه راواخلي چې د عالم دی نو مکرمون دی، مکرم دی. دا زید دی د حیثیت د علم نه راواخسته نو دا څه شی دی؟ ګوره دا مکرم دی. نو دلته دا حکم د مکرمون په زیدون شوی او د حیثیت د علم نه شوی دی. دا د زید اکرام چې زه کوم د چا د وجې نه کوم؟ د علم د وجې نه کوم، د دې وجې نه شوی دی. نو دا حکم طالبه د مکرمون په زید شوی من حیث انه عالمنا، او اکرام ځان ته د زید نه، دا تا ځان ته د زید، دا علم ته نه لري کا، نو اکرام خو ځان ته د زید نه کیږي. او علم طالبه په زید کې څه شی دی؟ داخلم نه دی، بلکې دا اکرام د زید چې دی دا د وجه د چا نه دی؟ لاجل العلم دی. نو دا مثال د چا د پاره د ذکر کا؟ دلته دا د زید چې موږ او تاسو اکرام کو نو شرط ورته څه شی دی؟ علم. نو دا مثال درته ذکر کا د چا د پاره؟ اله د تقییدی د پاره. د چا د پاره؟ د دویم د پاره، تعلیلی د پاره. د زید د اکرام علت څه شی دی؟ و علم دی کنه. نو خدا علم خو په زید کې داخل نه دی کنه، زید نه څه شی دی بلکې شرط د پاره د اکرام دی. د زید به عزت په دې حیثیت باندې کیږي چې د څه شی راواخلې ته؟ علم راواخلې. بل ټکی ته وګوره. نسبت تقییدی کې طالب حیثیت داخل وینو دا بیا په معنون کې داخلي دی، بیا درته تفصیل کوي، یا په چا کې داخل وي؟ عنوان کې. کچر تاول کې داخل ودی ته دوی تقییدی معنونی وي، او که دویم کې نو دی ته دوی تقییدی عنوانی وي. اوس قانون ته راځه. دا چې جواب موږ تاسو کړی دی د عبارت کې وې دا صورت فانها من حيث الحصول في الذهن. خبره ته ګورئ، ځکه دا صورت د دې حیثیت نه چې موږ را واخلو چې دا حاصل فی ذهن دی، نو دا باندې موږ حکم د چا کو؟ د معلوم کو. حکم په د چا کو؟ نو قید د محیز که څنګه تعبیر کو؟ یا لکه زید من حیث انه متشخصنا، یا ته چې مثلا زید را واخلی چې دا زید د دې حیثیت نه چې دا متشخص دی، نو شخصنا زید ډیر اعتبارونه لري. خو زید ته موږ شخص کوم صورت کې وایو؟ چې دا زید ته متشخص را واخلی، د تشخص لحاظ ور سره وکي. نو ګوره طالبه دلته چې د حکم شوی دی په چا باندې؟ په حیثیت د تشخص باندې، خو حکم په مجموعه محیز او حیثیت دوانو باندې شوی دی.
حکم په مجموع حیثیت او محیط څنګه شوی؟ دلته حکم ګوره یو د زید په حقیقت دی چې دا کولی دی چې زید حیوان ناطقون، او بل په تشخص شوی دی چې دا دواړو باندې حکم د چا کیږي؟ د شخصون کیږي. د زید دوه شیان نه دي، یو د زید خپل حقیقت دی چې هغه څه شی دی؟ ماهیت کلی چې هغه حیوان ناطقون دی، او بل څه شی دی؟ طالبه شخص دی کنه چې دا د زید خپل تشخص دی. حیوان ناطقون مازه تشخص نه وایو، نو چې دا دوه شیان دی راغونډ کړه او بیا د ور باندې حکم وکړه. نو طالب دیږي کې مونږ او تاسو وی چې زید متشخصون، زید من حيث انه متشخص، زید چې د دې حیثیت نه راواخلي چې دا متشخص دی، نو څه شی دی؟ شخصونه. د شخص حکم به کله کو چې کله مونږ او تاسو زید ته څه شی متشخص وایو، نو چې کله دا خبره مونږ او تاسو وکړه و دې چې مونږ او تاسو تعبیر کوو. کله دې زید نه مونږ تشخص لري نو په د باندې حکم د شخصون کیږي نه، حکم به پیدا شا کو بیا خو کلی د شخص نه دی کنه. زید څوک دی؟ طالب حیوان ناطقون، حیوان ناطق و دی، شخص دې تنه لري کا، او کدا شخص چې تا تنه لري کا، نو ګوره دا تغییر په ذات او په حکم دواړو کې راولي. په چا کې راولي؟ همې په ذات کې تغییر راوسته. ولی طالبا ذات کې په دې طریقه باندې تغییر راوسته، دا ذات بی د حیثیت نه کلی دی او سره د حیثیت نه څه شی دی؟ جزئی دی. ذات بی د چانه؟ د حیثیت نه، چې حیثیت ته تشخص پکې راواخلي او دا تنه لري کې دا تشخص بیا کلی دی کنه، حیوان ناطق نه دی. او دغه رنګ سره د حیثیت نه جزئی دی او تغییر د حکم زکه وک چې بی د حیثیت نه مونږ ور باندې حکم د کلیون کو، او سره د حیثیت نه ور باندې حکم د چا کیږي؟ د شخصون کیږي. نو ګور هغه مخکې صورت کې چې کم حیثیت اطلاقی و، نو حیثیت اطلاقی ما بعد حیث یعنی د قید د حیثیت سره نه د محیص په ذات کې کم تغییر راته او نه د محیص په احکامو کې تغییر راته. او دلته په حیثیت تقییدی کې مونږ او تاسو وایو چې د قید د حیثو د وجه نه هم تغییر په ذات کې راځي او هم تغییر په چا کې راځي؟ په احکامو کې راځي. لکه مثلا ته چې زید متشخص ته، زید چې د دې حیثیت نه راواخلی چې من حيث انه متشخصون، زید چې د دې حیثیت نه راواخلی چې دا متشخص دی، نو بیا زید شخصون. دا شخصن حکم چې مونږ په زید کو نو ولی قید د حیثیت مراد ده. اوس دا قید د حیثیت د خطرناک قید دی طالبہ، کدا تلری کې نو هم تغییر په چا کې راځي؟ په ذات کې راځي، او هم تغییر په چا کې راځي؟ په شخص کې. قید د متشخص نه لري که ذات کې تغییر ذکر راغی چې ګوره د مخ کې شی څه شی و؟ حیوان ناطق ما هاذ تشخص و، خو جزئی او کلی و، جزئی و کنه. و چې کله تراغلی دا قید د مرحله د چا د حیثیت دې نه لري کا، نو تنها حیوان ناطق پاتې شو، کلی دی که جزئی دی. او په احکامو کې تغییر راولي، حکم کې تغییر ذکر راولي که مخ دا قید د حیثیت ور سره مرادو، نو تا په حکم د کلیون کو، حکم د کوم مخ کې ګوره کلی دی او حکم دې په د کلیین کو، نو دا حکم دی. او که تشخص نه لري کې نو حکم دې په د چا کو؟ مخکې دې په حکم د چا کو؟ د کلیون کو. که تشخص دې ورسره مراد کو، په حکم د چا کې؟ د جزئیین. نو هم حکم تغییر په حکم کې راولي او هم تغییر په چا کې راولي؟ په ذات کې راولي. نو چې کله مدا خبره ذکر کړه نو جواب وشو. وې دلته د علم او معلوم په مرتبه د صورت حاصله کې په معلوم کې هم طالب څه شی د حیثیت ته، او بل علم کې هم حیثیت ته، لیکن معلوم کې حیثیت تعلیلی ده او په علم کې دی وی تقید څه شی ده؟ حیثیت تقیدی عنوانی ده. دا ټول پړپړم د دې ټکی د پاره تل چاله کتا خویل چې دلته لازم شو ما بین علم او معلوم کې څه شی اتحاد او تاویلی چې دا دوه سره څه شی دي؟ متغیرین دي. ولکه متغیرین دي، دا اتحاد په یو حیثیت ته او تغیر په بل حیثیت باندې ده. تغیرین په دې اعتبار باندې دي چې دواړو کې من قید د حیثیت مراد کو، او په یو ځای کې معلوم کې قید د حیثیت مراد کو، په علم کې قید د حیثیت مراد کو. او معلوم کې چې قید د حیثیت مراد کو، نو هغه زمونږ استاد سو قید د حیثیت نه حیثیت تعلیلی مراد ده. او په علم کې چې کوم قید مراد کو د حیثیت، نو دلته مراد د حیثیت نه حیثیت تقیدی عنوانی ده. نو جهتونه بدل شول، نو زمون خبره ثابت شول چې انهما متغیران. دا دوانه سره څه شي دي طالبه؟ متغیران دي. په دې ځی باندې ان شاء الله تاسو پوه شئ. اوس د خپل عبارت ترازی ثم بعد التفتیش دی وی ورستو د تفتیشنا، ورستو د تفتیشنا، ورستو د تفتیشنا سمانا یعنی قبل التفتیش دا په معنا د صورت حاصله سره، او ثم بعد التفتیش ورستو د تفتیشنا علم په مختلفو معناګانو راته مخکې موږ تاسو اطلاقونه ویلو. صورت حاصله حاضر عند المدرک په معنا د دانستان راته مبدا الانکشاف. نو محققین علماء د مبدا الانکشاف ته علم حقیقی وی، ولی لکه دا مبدا الحزن و سرور دا و مبدا الانکشاف څه شو؟ حالت ادراکی و د دوی په نس باندې. نو راځه
مخکې وای منطقیانو دا فهم کوو چې علم عبارت دی د چانه د صورت حاصله نه، ثم بعد التفتیش وی چې کله موږ راولګېدلو تفتیش مو پکې وکړه نو دا خبره موږ ته را معلومه شوله چې علم عبارت دی د حالت ادراکي نه. ولې؟ ځکه علم به هغه شي مخکې مو ویلې چې هغه مبدا د چا وي؟ د سروره او د حزن نه وي، او تنها حصول د صورت مبدا د حزن او د چا نه ګرځېږي؟ د سرور نه ګرځېږي. صورت حاصله مبدا د حزن او د سرور هغه دوران کې ګرځېږي چې د دې صورت حاصله د حصول نه بعد یو حالت ادراکي را پیدا شي. پوه شئ په دې ځای باندې؟ اوس مسئلې ته ګورئ. دلته په دې عبارت باندې یو اعتراض دی. اعتراض دا دی معترض وی لکه څه وایي ته وایي چې ثم بعد التفتیش وروستو د تفتیش نه، نو تاسو کتابونو د نحوه کې ویلي چې ثم هم د پاره د تراخي راځي او بعدم د پاره د تراخي راځي. نو چې کله ثم هم د تراخي د پاره راځي او بعدم د تراخي د پاره راځي نو یو ځل د ثم راوړو بیا د ورپسې بعد راوړه، نو راوړل د بعد وروسته د چانه د ثم نه دانه دی مګر تحصیل د حاصل یا لغو استدراک، او استدراک دا باطل نه. نو تاسو جواب وکي ویل کده تراخی په دوه قسمه ده. تراخی په څو قسمه ده؟ یو تراخی علمی ده طالبه او یو تراخی تفتیشی ده. یو تراخی او یو تراخی علمی چاته وي، تراخی تفتیشی چاته وي. دا ثم د پاره د تراخی علمی راځي. نو ثم د تراخی علمی د پاره راځي نو معنا به څنګه کو ګورئ؟ یعنی په حالت ادراکی کې رات علم رست حاصل شا عقیب صورت ورستو د صورت نا ثم بعد التفتیش. نو ثم معنا څنګه وکړو؟ و په حالت ادراکی کې رات علم رست حاصل شا، رست حاصل شا دا معنا علم رات حاصل شا عقیب صورت ورستو د چانه. نو ګوره دلته دا ثم د پاره د تراخی علمی راغله، یعنی علم رات حاصل شا ورستو د چانه عقیب سوره. او بعد چې د دلته دا د پاره تراخی تفتیشی راغله، نو تراخی تفتیشی معنا مونږ څنګه کو؟ داسې وایو اول چې مونږ وکا تفتیش مو وکا کنه، نو مونږ صورت اومنده خدا تفتیش کامل نو. منطقیان وی اول تفتیش مو کنو مونږ ته پس نظر کې صورت راغې خدا تفتیش کامل نو. نو دوباره چې مونږ تفتیش وکا نو بل علم مؤمن دا چاغه علم څه شی دی؟ حالت ادراکی دی. نو ثم د پاره د شار اغلا د تراخی علمی او بعد د پاره د چار اغلا د تراخی تفتیشی. یعنی مونږ اول تفتیش کړو نو مونږ ته صورت په لاس راغلو، بیا چې مونږ تفتیش لکه څه کا ډیر که خدا کامل تفتیش نه و، نو ثم بعد التفتیش چې بیا مو تفتیش وکا دغه نه بعد مونږ ته څه راغی؟ حالت ادراکی راغی او حالت ادراکی مو مندلو. پوښی تاسو په دې باندې ورپسې راځي. نو دی ورستو د حالت ادراکی نه مونږ ته یو شی په نظر باندې راغی، ترا کړه کتاب مونږ ته یو شی په نظر باندې راغی، نو هغه څو تاسو د عبارت معنا لک سخته دغه ځای ته وګورئ د فارغ کوي. ثم بعد التفتیش معلومه شوا چې دغه صورت انما صارت علما دا ګور علم ګرځیدل. ولی؟ لأن الحالة الإدراكية ذکا حالت ادراکی قد خالطت، قد عبارت وګورئ ذکا حالت ادراکی چې د قد خالطت نو د یقینا د خلط شوی دی د چا سره؟ د صورت سره. د چا سره؟ دا حالت ادراکی خلط شوی دی د صورت سره. بوجوه الا بوجوه لا دا وجوه د استاسو ټولو کتابونو کې ها ټولو کې ها ده وجوه ده ها دا دال کې ښا دی ویل ان الحاله الادراکیه تزکا حالت ادراکی قد خالطت د خلط شوی دی بصورت د صورت سره بوجود هل انتباعی په اعتبار د وجود انتباعی سره. په اعتبار د چا سره؟ وجود انتباعی سره. دا انتباعی په معنا د انتقاشی سره دی. په معنا د چا سره؟ دا په معنا د انتقاشی سره دی. څنګه تعبیر کو؟ یعنی دا حالت ادراکی طالبا نقش دی او دا نفس چې دی منقوش دی او د په اعتبار د هغه وجود انتقاشی سره خلط شوی دی د صورت سره. په اعتبار د وجود انتقاشی سره خلط شوی دی د چا سره؟ بیا وګورئ دی وی لأن الحالة الإدراكية تازک حالت ادراکی
قد خالتت یقینا داخل شوی دی د صورت سره، خو بوجودها په اعتبار د وجود د دې سره. خو کوم وجوده؟ په اعتبار د وجود انتباعی د سره، انتباعی په معنا د انتقاشی سره، یعنی داخل شوی دی په اعتبار د وجود انتقاشی سره. الکه انتقاشی څه معنا؟ الا انتقاشی دا معنا وای دا حالت ادراکی نقش دی او نفس څه شی دی؟ منقوش دی. نفس څه شی دی؟ منقوش دی او د په اعتبار د وجود انتقاشی سره داخل شوی دی د چا سره؟ د صورت سره. په اعتبار د چا سره؟ د وجود انتقاشی سره داخل شوی دی د چا سره؟ د صورت سره. په اعتبار د هغه وجود سره چې کوم وجود انتقاشی دی. انتقاشی څه معنا؟ یعنی د وجود انتقاشی دی، د حالت ادراکی نقش دی او صورت څه شی دی؟ منقوش دی. نو طالب دی په دغه اعتبار سره په وجود انتقاشی سره داخل شوی دی د چا سره؟ د صورت سره. دا حالت خل شوی دی د چا سره؟ صورت سره. په حکم نور هم سره کم خل شوی دی خلطن رابطیا اتحادیا. دا سے خلط شوی دی خلطن رابطیا، دا سے خلط دی چې دا سبب د رابطه دی د صورت او د حالت په منځ کې رابطه پیدا کړي. خلطن رابطیا دا سے خلط دی چې دا خلط په مابین د چا؟ د حالت او د صورت کې رابطه پیدا کړي. یعنی خلط رابطی دی د صورت او د حالت په منځ کې سره پیدا کړي، رابطه پیدا کی. دویم صورت تو گورا اتحادیا، سبب د اتحاد دے. سبب د چا دے؟ او اتحاد خو عبارت د حمل نو، یعنی بوجب الحمل دے. په یو بل باندې حملیږي، په یو بل باندې. دا معنا چې حالت په صورت حملیږي. خلق وای چې الصورت ذو حالتنا، صورت چې د خاوند د چا د حالت ده. نو دی صورت په ورستو حالت ادراکی راغلی ده. خلطن رابطیا څه معنا؟ دا سه خلط رابطیا چې دا سبب د چا دی؟ د رابطې دی. خلطن رابطیا دا سه خلط چې سبب د چا دی؟ یعنی دغه خلط دی صورت او د حالت په منځ کې سره څه پیدا کوي؟ رابطه. او دا خلط د سه خلط اتحادیا چې دا اتحادی دی. اتحاد عبارت دی د چا نه؟ د حمل نه. یعنی دا سه خلط چې دا خلط موجب الحمل دی. دا خلط څه شی دی؟ موجب الحمل دی. یعنی په یو بل حملیږي. دا صورت دا حالت په صورت حملیږي. حالت په چا حملیږي؟ خلق وای کنه چې الصورت ذو حالتن. صورت څه شی دی؟ ذو حالتن دی. ذو حالتن دی. نو دې صورت پس رستو څه شی راځي؟ علم راځي. دا سبب د چا دی؟ د اتحاد دی. نو خلاصې درته دا درته ویل ټول عبارت خلاصه دا جوړیږي. وای قبل التفتیش چې موږ تفتیش نو کړل، موږ ویلې عبارت دی د چا نه؟ د صورت نه. و بعد التفتیش موږ ته دا اندازه ولګېدله چې لکه دا علم عبارت دی د حالت نه، حالت ادراکی نه. خبره مغه زړه خبره ده. علم عبارت ته حالت ادراکی نه ولې دی؟ وای ځکه علم به هغه شی چې هغه مدار د حزن او سرور وي. او چې موږ وکړلې صورت حاصله مدار د حزن او د سرور نه دی، بلکې مدار د حزن او سرور چې دی هغه حالت ادراکی دی چې کوم راځي عقیبه صورت وشوا. نو دوه خبرې مو مخکې کړې وي. الکه بیا په مابین د صورت او په مابین د حالت ادراکی کې نسبت څه شی دی؟ یو مو ویلو چې نسبت پکې سببیت دی، او دویم دی دا خبر ورته کې وای نسبت پکې څه شی دی؟ خلط رابطی دی. الکه خلط رابطی څه معنا؟ وای دغه حالت نه دی، دا حالت دا خلط شوی دی د صورت سره. دا خلط شوی دی چا سره؟ او دا خلطیت په څه معنا باندې دی؟ دا حالت خلط شوی دی د صورت سره په اعتبار د وجود انتقاشی د چا؟ هلا په اعتبار د وجود انتقاشی سره. دا معنا چې دا حالت او حالت ادراکی دا یو نقش دی. حالت ادراکی څه شی دی؟ او دا نفس څه شی دی؟ منقوش دی. ګوره دا حالت ادراکی په چا کې نقش شوی؟ په دې نفس کې نقش شوی دی. او د په اعتبار د وجود انتقاشی سره خلط شوی دی. د چا سره؟ د صورت سره. چې هم ګوره اسانه تعبیر چې تاسو ته مخکې ما کړو چې لکه د دې په درمیان کې علاقه څه شی دی؟ علاقه د دواړو په درمیان کې دا چې د دوه عارضین دي د معروض واحده. دا دوه عارضین دي د چا؟ دوه عارضین دي د معروض واحده ګرځول څه معنا؟ ګوره وای دا حالت ادراکی نقش دی او دا نفس څه شی دی؟ منقوش دی. دا په دې کې نقش شوی. دا حالت ادراکی په چا کې نقش شوی؟
په دې نفس کې نقش شوی او دی په اعتبار د دغه وجود انتقاشي سره خلط شوی دی د چا سره د صورت سره الکه خلط شوی د صورت سره څنګه دی صورت هم نقش دی په چا کې په دې نفس کې امر تر عارض دی او د مرتعارض دی نفس ته هغه نفس ته عارض دی او دیم په دې نفس ته عارض دی نو چې دواړه نفس ته عارض دي اوس دا خلطواله د دغه حالت ادراکی چې د وجد وجود انتباعینا د دې صورت سره راغلی نو طالب څه شی دی دا خلطیت دا خلط رابطی دی خلط رابطی دی سمانا یعنی دغه خلط په مابین د چا کې د دې صورت او په مابین د حالت کې رابطه پیدا کی دی په سبب رابطه راغله او دا رابطه څنګه ده اتحاد ده اتحاد سمانه اتحاد عبارت ده د حمل نه یعنی د دغه رابطی د وجه نه دی په یو بل باندې حملیږي خلک کوئی چې څه شه ده الصورت الا ذو حالتنا الصورت په دې باندې پوه شئ نو علاقه په مابین د چا کې د صورت کې او علاقه په مابین د حالت کې هغه د چا د خلط رابطي الا انتقاشي ده د خلط رابطي انتقاشي ده چې دا سبب د اتحاد ده او دغه سبب د چا ده د حمل ده د دې وجه نه دی په یو بل باندې حملېږي اوس دې ځکه چا یو شوبه کړې ده خلاصه دغه شوبه دا د معترض وایي ته چې وایي دلته علاقه ده د تاسو پوښتنه کوم علاقه خو د حلول او د عروض واخسته خبره امغه ده علاقه دلته د حلول ده او د عروض ده نو اوس به د حالت ادراکی یا نفس پورې قائمي یا به صورت پورې قائم وای د حالت ادراکی بچا پورې قائم وای یا به نفس پورې قائم وای او یا به صورت پورې قائم وای نو کچیرته تداسه کې ک اول وای چې قائم چا پورې وای نفس پورې وای نو بیا خود دوانو په منځ کې خلط رانه وای چا په منځ کې کته چا پورې وای نفس پورې وای دا حلول دا علاقه حالت ادراکی قائم د چا پورې وای نو دا ښکاره خبره ده چې بیا د چا د حالت ادراکی او د نفس په درمیان کې سره سره نه حلول نه غي نفس پورې قائم کو دام دي د نفس پورې قائم کړای دی او کچیرته داسې وای خلطره او علاقه د مجاز کې خلط ومنګ وای او که صورت پورې قائم وای بیا خو خلط راغی صورت او حالت ادراکی دوه سره څه شول خلط شول خلطیت راغی معترض وی بیا په کار دا چې په نفس باندې اطلاق د چوشي عالمون وشي او سره د دینه چې په نفس باندې اطلاق د چانه کیږي عالمون ځکه دا مبتل انکشاف چې د چا پورې قائم شي نو په غي باندې هغه اطلاق کی یو دلته د اطلاق نه کی او نفس عالم کوم غو تاسو ویلي څوک دی نفس دی صورت حاصله خو نفس عالم نه دی کنه نو د راغه جواب کوي ویل کستا اعتراض به ال وارد دی چې د خلط رابطي په دې کې منحصر وای چې عارض یو بل څه شي بلکې دا څنګه ده مخکې مونږه خبره کړې و بلکې خلط رابطي په دوه قسمه ده یو هغه دی چې عارض وي بل معروض وي دویم صورت هغه دی چې دا دوانه عارضین د معروضي واحده وي دا ستا اعتراض چې بنا دی نو دا په دې باندې بنا دی چې لکه ته خلط رابطي دي ته ویل کېږي چې یو عارض وي بل معروض وي یا مخکې نه عارض وي رستونه څه شي معروض وي دا څنګه ده خلط رابطي دي ته هم ویل کېږي چې دوانه عارضین د معروضي واحده وي او دلته هم دغه خلط رابطي مراد دی چې د حالت ادراکی او نفس د دوانه عارضین د چا دي د معروضي واحده دي چې هغه څه شي دی نفس دی ترستانه واردي دوانه قائم دي تر چا پورې تر نفس پورې او دا دوانه ورته عارض دي طالبانو مخکې زینو کې مو وضاحت وکړه خلاصه د دې ټول ما قبل تفصیل دا و چې دا ویل چې په مابین د علم او د معلوم کې سره څه شی دی د متأخرین یو مذهب او د متقدمین خپل مذهب او ماتن تراجح قول د چا د متقدمین او اعتراض ور باندې شک مشهور دغه جوابات وکړل دا اوس چې دی وای کالحالة الذوقیة بالمذوقات غرض د ماتن رحمت الله علیه په دغه عبارت سره دو غرضونه دي خلا علی التعین اول غرض دا دی چې ګوره سما د نوع د علاقې په مجاز کې شرط ده سما د چا د نوع د علاقې په مجاز کې څه شی ده یعنی یو لفظ دی معنا حقیقی لري او معنا مجازي لري
نو چې د یو لفظ معنا مجازي شته دی نو د معنا حقیقي او د معنا مجازي ترمنځ خو به څه علاقه وي که نه. نو د راغې دا تفصیل درته کوي چې سما د نوع د علاقې دا په مجاز کې څه شی ده؟ یوه سما د شخص د علاقې ده. سما د شخص د علاقې دا په مجاز کې شرط نه ده، سما د نوع شرط ده. طالب دا ځان سره یاد کړي د شخص د علاقې مقصد څه شی دی. دغې دپاره مثال دوی پیش کړي لکه ظرفیت، ذکر د ظرف مراد ورنه مظروف، یا بالعکس یې کوي ذکر د مظروف و مراد ته نه ظرف. نو دا ظرفیت خو خپل یو شخص دی. که تا ذکر د ظرف کو مراد د مظروف کې، یا ذکر د مظروف دی کو مراد د ظرف کو، نو دا خپل یو شخص دی. دې ته سما د شخص د علاقې وی، دا نه یادومه. او دې ته ظرفیت مخصوصه دوی وی. مثال به څنګه وي؟ که ظرفیت الکوز للماء، هلکه دا کوزه ظرف ته د چا دپاره؟ د اوبو دپاره. خو دا ظرفیت کوم ظرفیت نوعي دی او که ظرفیت شخصي؟ کوزه شخص نه، کوزه خو شخص دی که نه، د ظرف وګوره دا یو شخص دی. دې ته ظرفیت دوی ظرفیت شخصي وی. یو مطلق ظرفیت دی، ګوره عامه ده چې دا ظرفیت په ضمن د هر شي کې وي. یو ګوره دا ظرفیت شخصي دی او یو مطلق ظرفیت دی. دا ظرفیت شخصي دی. طالبه دا پیاله ده او تا پکې اوبه اچولي دي، نو ظرفیت خو دلته هم شته، خو کوم ظرفیت دی؟ ظرفیت. او یو مطلق دا اوبه اچول دي په یو شي کې، نو ګوره دام ظرفیت دی، خو کوم ظرفیت؟ ظرفیت مطلق ظرفیت دی. دې ته ظرفیت شخصي دوی نه وایي. نو چې هر کله مو خبره ځان سره یاده کړله نو سما د چا د شخص دا په مجاز کې نه ده شرطه. ولی دا سما د شخص د علاقې په مجاز کې شرط ځکه نه ده چې دا مفضي کېږي چا لره؟ هلکه تکلف لره. په دې معنا باندې او شخص د مجاز خو لږ نه دي که نه، 500 دانې به مثلا، او ته به ورسره لګېږي په دې هر یو کې به بیل بیل علاقه ذکر کوي، په دې هر یو کې به بیل بیل علاقه ذکر کوي. نو دا مفضي کېږي چا ته؟ تکلف ته. خو سما د نوع د علاقې دا د ضروریاتو نه ده. د علاقه په نوع کې ووایه، نو د نوع لاندې خو څه شی دي؟ اشخاص دي. نو د علاقه به په خپله د ټولو ته څه شی ور شامله شي؟ په دې ځای باندې انشاءالله پوه شي طالبه. نو چې کله مو دا خبره ځان سره یاده کړله نو سما د نوع د علاقې شرط او یوه علاقه د نوع چې دی هغه علاقه رابطي اتحادي ده. علاقه رابطي اتحادي چې کله د تیر درس کې موږ تاسو وضاحت وکړه دا یو نوع د چا د علاقې ده. نه که په ضمن د ډیرو شیانو کې موجود دي شي که نه، پروا نه کړي، د هر شي په ضمن کې دي ویني. نو یوه اشاره په دې عبارت کې دې خبرې طرف ته ده چې ګوره سما د نوع د علاقې په مجاز کې دا د چا نه ده؟ دا د ضروریاتو نه ده. سما د نوع د علاقې په مجاز کې د چا نه ده؟ د شخص نه. ولی شخص سما د شخص د علاقې دا مفضي کېږي چا ته؟ تکلف ته. او یا طالب ووایي چې دا جواب دی د سوال مقدره دپاره. سوال مقدره څه شی دی؟ معترض وایي لکه دا حلول به منحصر وي په دې کې چې دا به حالین د محل واحده وي. ستا مقصد دا دی مخکې موږ ویل چې حلول څو قسمه و. یو دا چې کله یو عارض وي بل معروض وي، یا یو معروض وي بل عارض وي، یا دا چې دواړه عارضین د چا وي؟ د معروض واحده وي. او تا دلته ویلې چې هلکه کومه علاقه زما مراد ده؟ علاقه د ربط اتحادي، علاقه ربطي و اتحادي مراد ده. نو معنا به دی چې حلول تن هم دغه شی دی چې دا دوه عارضین وي او دا معروض شوي وي چا ته؟ عارض واحده ته. دو عارضین وي معروض شوي وي چاته؟ عارض واحده. ستا معنا بداش او دا به دې کې منحصره وي سره د دې نه چې دا په دې کې منحصره نه ده. معترض وي زه به تا ته یو مثال وښیم چې دواړه به حالتین د محل واحده نه وي. نو دا کومه قاعده چې تا د حلول ویلې ده نو دا قاعده به دې ماته شي. لکه صورت حاصله د محسوساتو په حواسو کې او حالت انجلایي ادراکي د محسوساتو دا په حواسو کې نه دی. ګوره یو هغه صورت دی چې کوم صورت حاصل شي په چا کې؟ په محسوساتو کې. نو دا صورت خو په محسوساتو کې پروت دی. اوس طالب د دغې صورت د حصول نه چې کوم حالت ادراکي انجلایي راځي نو دا په دې محسوساتو کې پروت دی. دوی وایي نه دا په محسوساتو کې پروت نه دی بلکې طالب دا صورت انجلایي ادراکي چې عقیبه صورت راځي نو دا په نفس ناطقه کې راځي. په چا کې راځي؟ هلکه صورت راغی دا په حواسو کې څه شی منتقش
اوس د دغې صورت نه بعد دا کوم حالت ادراکي چې را پیدا کیږي دی وي نو دا په اوس په دې صورت کې نه دی، دا په چا کې دی؟ دا په نفس ناطقه کې دی، د ادراک اوس نفس ناطقه کې. نو معترض وي تا مخکې علاقه د حلول ویلې، نو معنا به دا وي علاقه د حلول دا ده چې هلکه دا دوه شیئین وي او دواړه حالین وي د چا دپاره؟ د محل واحده دپاره. او دغه دي دوه شیئین دي او دواړه حالین د محل واحده دپاره. یو ګوره یو شي تعارض دی چې صورت دی، چا تعارض دی؟ محسوساتو ته. او بل شي تعارض دی چې حالت ادراکي دی، هغه څه شی دی؟ نفس ناطقت. نو دواړه حالین د محل واحده نه دي. نو معترض وایي چې هلکه گویا کې د معترض مقصد دا دی چې هلکه ستا مقصد دا و چې د علاقه د حلول به منحصره په چا کې وي؟ په دې کې وي چې دوه شیئین به وي او دواړه به حالین د محل واحده. او دغه د دوه شیئین دي، دواړه حالین د محل واحده نه دي، بلکې یو حال په یو کې دی او بل حال په چا کې دی؟ بلکې یو شي تعارض دی او بل شي تعارض دی. نو جواب دا دی چې خلط رابطي په دې کې نه دی منحصر، بلکې طالب یو قسم بل هم شته چې معروض د احدهما دا د عالم وي د پاره د چا؟ د معروض د آخر. معروض د احدهما د څه شی وي؟ ما ته وګورئ، معروض د احدهما د عالم وي د پاره د معروض د چا؟ یعنی دو شیئین دي، یو تعارض شوی او دا بل شی څه شی دی؟ بل تعارض شوی. نو د یو معروض یو دی او د بل معروض څه شی دی؟ بل دی. د یو معروض دی او د بل څه شی دی؟ نو یو علاقه د حلول دا هم د پنځ د منطقیانو باندې چې دا د یو شی معروض دا د عالم د چا وي؟ د بل شي وي. یعنی هغه د بل شي چې کم معروض دی کنه نو د دغه شی معروض دی دغه شی د پر عالم وي، د دغه شی معروض دی د چا د پر عالم وي. لکه مثال موږ تاسو وایي دوی حالت ادراکی ته ګوره دا خو علم دی، په دې باندې اطلاق د کله د صورت هم کوي د چام کی ور باندې. نو علاقه د حلول یو علاقه دا یو خو هغه وه چې دوه حالین وي او دا دوه حالین معروض وي د چا دپاره؟ هله دا حالت واحد. او یو علاقه د حلول دا ده چې معروض د احدهما د عالم وي دپاره د معروض د چا؟ د آخر. نو دا جواب موږ تاسې په دې کې کوو. نو ویلې کل حالت الذوقیه بالمذوقات عبارت ته تاسو متوجه شئ چې په معنا پوه شئ. کل حالت الذوقیه بالمذوقات لك حالت ادراکی انجلائی ذوقی شا. کل حالت الذوقیه سمانا لك حالت انجلائی الا او ادراکی ذوقی شو چې د خلط شوی دی د صورت حاصله د مذوقاتو سره. عبارت باندې ځان پوه کوي. کل حالت الذوقیه لك حالت ادراکی انجلائی ذوقی شا بالمذوقات چې د خلط شوی دی د صورت حاصله د مذوقاتو سره. د خلط شوی دی د چا سره؟ د صورت حاصله د مذوقاتو سره. نو ګرځېدلی دی دا حالت صورت ذوقي، یعنی په دغې صورت ذوقي باندې حالت حمل شوی دی. نو خلق داسې وایي چې الصورت ذو حالتن. الصورت ټکي ته ګوره، خلق کوئی صورت خاوند د چا دی؟ د دې څه معنا ده طالبه؟ تاسو ته خارج کې په دې مقصد زه پوه کړم. کل حالت ذوقیه لك حالت ادراکی ذوقی الا چې خلط شوی دی د چا سره؟ بالمذوقات د چا سره؟ د صورت حاصله د مذوقاتو سره. الکه د صورت حاصله د مذوقاتو څنګه دی؟ خارج کې طالبه دلته دا میوه ایښې ده، دا شیریني دا ما راواخیستله. نو شیریني قانون دی، په ځینو خلکو خوږه لګېږي، په ځینو څه شی لګېږي ښه نه لګېږي، د چا چې دا قوت خراب وي. خو زه هغه څوک به راواخلو چې په چا باندې دا شیریني خوږه لګېږي. نو دا شیریني چې دی صاحب راواخیستله او خوله کې واچوله او دا شیریني په دې خوله کې لږ وسولوله راوسولوله. نو چې کله شیریني د خوله کې واچوله او دا شیریني د په خوله کې راوسولوله نو طالبه دا صورت د مذوق دته په دې ذایقه کې حاصل شي. صورت د مذوق چارته خوله کې خو ته بل شی مه اچوې که نه هره بلا اچوې پکې نسوار هم پکې خلک اچوي، خو نسواري ته خو خپل صورت ګوره. نسواري په خوله کې نسوار واچول او یو منټ تیرو په دې کې چې دلته صاحب په دې خوله کې څه شی را پیدا شو د دې نسواري هله دا صورت د مذوق دته په دې ذایقه کې حاصل شي. دلته خو ذایقه پرته ده که نه، نو د دې نسوارو یو خپل صورت دی هغه دته په دې ذایقه کې حاصل چې دی حس کوي. د شیریني خپل صورت دی هغه دته په دې ذایقه کې را حاصل چې دی څه شی کې حس کوي. نو که دا صورت ملایم وي د طبیعت سره، دا صورت څه شی وي
ملایم وي د طبیعت سره. دا کوم صورت چې دته په دې باطن کې حاصل دی، مثلا هغه صورت چې تا ته د خوږوالي نه په دې خپل ذایقه کې حاصل دی، هغه ته پوهېږي ورباندې چې تا کله دا خوږه میوه په خوله کې اچولي. نو دا کوم صورت چې تا ته په دې ذایقه کې حاصل دی، نو که دا صورت ملایم وي د طبیعت سره، نو په نفس کې طالبه حالت انجلائي ذوقي راشي. وروسته دا څه شی ملایم د طبیعت سره دی، نو په نفس کې څه شی راشي؟ حالت انجلائي او ذوقي راشي. او چې کله حالت انجلائي ذوقي راشي، نو دا بیا وګرځيږي مدار د چا د سروره. نو خلک بیا وایي چې الصورة الذوقیة، دا صورت ذوقي دا څه شی دی؟ ذو حالت ادراکیتنا، خاوند د چا دی؟ د حالت ادراکی دی. صورت ذوقي دا خاوند د حالت ادراکی دی. څه معنا؟ نو دلته دا صورت د مذوق طالبه څه شی دی؟ الا خوږ خوند دی که نه؟ صورت د مذوق څه شی دی؟ دا خوږ خوند مثلا، یا د نسوارو تروش خوند، دا هغه څه شی دی؟ الا صورت د چا دی طالبه؟ د مذوق دی. دا کوم شی چې تا څکلی د هغې صورت څه شی دی؟ یا خوږ خوند دی صورت دی، یا تریخ او بد خوند دی څه شی دی طالبه؟ دی صورت دی. د ده په ذایقه کې حاصل شوی. نو حالت وروسته د صورت نه راځي. حالت څه شی راځي؟ دا صورت چې کله را پیدا شه، نو دا حالت نه وروسته د صورت نه وروستو حالت راځي. نو تندی کولاو شه، مدار د سرور وګرځېده. ولې؟ نسواریانو چې نسوار نه اچولي که نه، تندی دلته راچولی طالبه په جنګ چې دا اوس روژه کې وګورئ که نه، درګرده لګي په نه خبره باندې، بل ګریوانونو ته لاس اچوي. خو چې کله ماښام روژه ماته کړي او نسوار خوله کې واچوي، نو بیا چې تندي ته ګورې ډېرې درستې خبرې هم کوي او ګپ شپ هم برابري، طبیعت هم جوړي. دا کم وخت کې جوړېږي؟ ګوره چې کله د دا نسوار خوله کې واچول، صورت د مذوق د ده په باطن کې راغی، د دې صورت د مذوق نه بعد څه شی را پیدا شي؟ حالت ادراکي انجلایي را پیدا شي. او هغه حالت ادراکي انجلایي مدار د چا وګرځېږي؟ د سرور وګرځېږي. د چا وګرځېږي؟ د سرور وګرځېږي. یا لکه داسې نور شیان راواخلئ، تاسو ته ما وویلې. او که چېرته داسې و چې دا شی طالبه څه شی و، دا کوم شی چې د خوله کې واچو، کوم شی د خوله کې واچو او ملایم د ده د طبیعت نه و، طالب چا دوکه کوي لکه نسوار ډېر ښه شی دی، غم ورکوي او طبیعت برابروي، ذهن جوړوي، سوچونه موچونه ورکوي، دا سوچونه ورکوي نه سوچونه را پیدا کوي. او دی چا دوکه که صاحب اوس نسوار ورته خوله کې ورکړه، چې څنګه یې ورکړل، نو دا خو ډېر ناړامه شی دی. د نشو مور د نسوار طالبان، تاسې د خدای مونږ او تاسو دې وساتي ښه، او که څوک پرې مبتلا یې خدای هم ترې واړوه. دا تاسو وګورئ، دا څومره نشیان چې دي که نه، دا چې هر نشه وکړي، که پوډري پوډر وڅکي، که چرسي چرس وڅکي، که سګریټي سي، د دوی دغه نه کېږي، تسلي نه کېږي تر دې چې په آخره کې پرې نسوار وانه چي. د پوډریان تاسې وګورئ، 1 ګنټه به پوډر وڅکي راکشوي، نو د دوی طبیعت جوړېږي نه، آخره کې چې تر څو یې پرې نسوار نه اچولي، چې کله نسوار واچوي د دوی طبیعت جوړ شي. دا شی ارزانه دی، خو دا خو بنیادي نشه د بنیادي خبیث شی دی، ښه شی نه دی نه. د نشو مور ده بېکاره شی دی او تیز شی دی، دومره خطرناک دی. تاسو یې د مار په خوله کې واچوي چې څومره ناړام ماري، په سم دست په همغې ساعت یې درته وژني، هېڅ ته نه خوځېدی نه شي. او دا چې دا څوک یې په اوله کې واچوي، موږ ته اندازه لګېږي. پس ته خلک ویل که نسوار نشه نه ده، نو چې ته پې مخته شو نو خود نشه نه ده. نو شرابي شراب وڅکي نو بیا پې مخته نو هغه ته بیا څه نشه نه، هغه ته خو نشه نه ده. اوله کې واچوه لیونی، چرسي اوله کې چرس وڅکي په څالي، پس ته بیا ګوره خپل حال کې بیا خو سره ګډ وډ نه وي. نو دغسې د دې خبره مې هم درته کوله. نو دا چې کله اوس که صحیح شوه، نو اوس که دا څوک اوله کې نسوار واچوي، نو دا خو د دوی په طبیعت ښه نه لګېږي که نه. نو کله چې دا صورت د مذوق په خوله کې حاصل شه، نو د دې نه وروستو حالت ادراکي انجلایي راشي. چې حالت ادراکي انجلایي راغی، نو هغه مدار د سرور نه بلکې د غم او د حزن وګرځېږي. اگر کو ځان تم کنځا کېده تم کنځا کېده تم کنځا کېده، دا دې زه په غم واړولم. نو دا دغه شی دی طالبه ښه. نو ده دا مثال وښوده چې حالت ادراکي انجلایي خلط کېږي د صورت سره. حالت انجلایي ادراکي خلط کېږي د چا سره؟ خلط کېږي د صورت سره. او د خلط معنا دا ده چې دا عقیبه صورت راځي، اول صورت ذوقي راشي او بیا ورباندې حالت ادراکي مرتب شي. دا د خلطیت معنا ده. خلطیت معنا څه شی ده؟ چې دا حالت ادراکي انجلایي چې دی دا عقیبه صورت راځي. څه شی راځي؟ بلې مسئلې ته ګورئ. والسمعیه دی وی سمعي خلط کېږي حالت انجلایي ادراکي سمعي د صورت حاصله د مسموعاتو سره. نو ګرځي دا صورت سمعي حالت ادراکي، ګرځي دا څه شی طالبه؟ مثال به دغې څنګه وي؟
یو څوک لګیا دي خبرې کوي دلته ورته تا غوږ ونیوه نو چې کله تا ورته غوږ ونیو نو اواز خو شرلقایت کې مونږ ویلو چې دا اواز تا غوږ ته څنګه راورسېږي څنګه دا راورسېده نو دلته اوس ګوره په دې سامعه ستا کې صورت سمیع حاصل شه که نه چې صورت سمیع دا حاصل شه نو د دې نه وروستو حالت ادراکي پیدا شه په دې طریقه باندې چې دا اواز به د ده یا د ده د طبیعت سره ملایم وي او یا به د ده د طبیعت سره ملایمه نه وي که د اواز د ده د طبیعت سره ملایم و نو طالبه دا مدار د سرور وګرځېږي ښه اواز سړی واوري که نو زړی طبیعت خوشحاله شي او که چېرته دا اواز د ده د چا سره د طبیعت سره ملایم نه وه نو دا مدار د چا وګرځېږي هله د غم او د حزن وګرځېږي نو تندی ورباندې تروش کي نو خل دې ته وایي چې اول صورت راشي بیا ورپسې څه شی راشي حالت ادراکي ورباندې مرتب شي او دقه صورت باندې حمل د چا کېږي د صورت کېږي ملموساتو سره حالت ادراکي راځي خو دا مرتب کېږي نو معلومه شوه چې سماع د نوع چې دی څه شی دی دا شرط ده دغه نوع ده دا یې نوع د چا درته ویلې د مجاز درته ویلې لکه داسې یو خارجي مثال درته ویلې صرف د خلط مثال دا د غیزې مثال نه دی دا مثال د چا درته ویلې صرف د خلطیت مثال ویلې مخکې ګوره په مابین د صورت کې او په مابین د چا کې ادراک کې چې مونږ ویلې علم چا ته وایي ادراک ته هم وایي او علم صورت ته ویلی کېږي صورت اولنی قولو بعد التفتیش بیا دوی قول په دې کې چې علم عبارت دی د حالت ادراکي انجلۍ نه خو په هغې باندې هم اطلاق د علم کېږي خو مجازا نو هلکه علاقه خو په کار ده که نه وایي علاقه د دې په درمیان کې څه شی دی خلط او خلط څه معنا ده خلط دا معنا ده چې اول څه شی راشي صورت راشي او عقیبه صورت طالب څه شی راشي حالت ادراکي انجلۍ راشي او کم عقیبه صورت چې حالت ادراکي انجلۍ راغلی دی نو یا هغه مدار د غم وګرځېږي او یا مدار د سرور وګرځېږي دا مثال دغې دپاره نه دی ښه دا د مسموعاتو د مذوقاتو مثال چې موږ ګولې دا صرف دغه ساده خبره وه چې اول ګوره څه شی راشي صورت ته مذوقاتو راشي نو چې کله صورت ته مذوقاتو راشي د دې نه بعد حالت ادراکي انجلۍ راشي نو یا مدار د چا شي حزن شي او یا مدار د چا شي دا په مذوقاتو کې هم دغسې ده په سمعیاتو کې هم دغسې ده هلکه سمعیات صورت د چا د سمعیاتو ستا غوږ ته راغې نو چې کله راغې تا واورېده اواز دې واورېده نو که دا اواز ملای متبع دا اوس هغه ذوق دی هغه دغه دی چې تا اورېدلی که دا ملای متبع نو دغې نه بعد حالت ادراکي انجلۍ سره څه شی راشي سرور راشي خو لنډه دا چې دا دو نمونې چې د راوړي دي د دې دواړو نمونو د راوړلو نه مقصد دا دی چې حالت ادراکي انجلایي چې دی دا عقیبه صورت راځي څه شی راځي هم په سمعیاتو کې هم طالبه په چا کې په مذوقاتو کې اول صورت د مذوق راشي دغې نه بعد حالت ادراکي انجلۍ راشي په دې ځای کې هم اول صورت د سمعیاتو راشي او د صورت د سمعیاتو نه بعد څه شی راشي حالت ادراکي انجلۍ راشي نو مخکې هم دقسې خبره د علم هم ده اول صورت راشي او د صورت ته معلوم راشي او د صورت ته معلوم نه بعد رستو څه شی راشي حالت ادراکي راشي او اقا حالت ادراکي ته دوی حقیقتا علم وای او د صورت ته څه شی وي علم وای خو مجازا الکه د دې په درمیان کې وي علاقه د نوع د مجاز شته کنه علاقه د نوع د مجاز به څه وي خلط چانه عبارت دی وای خلط عبارت دی د دې نه چې د حالت ادراکي دا راځي عقیبه صورت حالت ادراکي څه شی راځي او خارج کې دغه دوه نمونې دي ته وګوره دې ځای کې ګوره په مذوقاتو کې یا دغه رنګې په سمعیاتو کې حالت ادراکي عقیبه صورت راغلی نو دلته قانون هم دغه شی دی پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې داس خارجي خبره وه چې دا کومه موږ تاسې وکړو ورته وګورئ دی وایي ښه په دې پوه شه چې تلک صوره انما صارت علما لان الحالة الادراکیه قد خالطت بوجودها الانطباعي خلطا رابطيا اتحاديا مثال به څنګه کل حالت الذوقيه لك حالت ادراکی انجلائي ذوقي بالمذوقات چې خلط شوی دی د صورت حاصله د مذوقاتو سره نو فسوارت صورتا ذوقيه نو دام څه ګرځيږي صورت ذوقي ګرځيږي او خلک کوئی چې الصورت ذو حالتنا الصورت ذو نو په د باندې اطلاق کیږي او دغه رنګ چې دی والسمعيه بالمسموعات او هغه څه شی حالت ادراکی انجلائي سمعي شه چې هغه خلط شوی دی د چا سره د صورت حاصله د مسموعاتو سره د صورت حاصله د چا سره مثال شته وی هکذا فتلك الحالة الادراکیه ام دقه حالت ادراکی چې دی تنقسم الى التصور والتصدیق دا هم تقسیمیږي چاته تصور او تصدیق ده تقسیمیږي چاته نو تصور او تصدیق ته حالت ادراکیم تقسیمیږي او تصور او تصدیق ته طالب صورت حاصلم تقسیمیږي
خو که تقسیم د صورت حاصله تصور او تصدیق تراغه نو دا به تقسیم مجازي وي او که تقسیم د حالت ادراکی چا تراغه نو دا به څه شی وي دا فتفکر پوری وي خو نور بیا تاسو امتحان ته مدد ونیسئ یو درس ان شاء الله بلم ترا کې دا بلکې